بسم الله الرحمن الرحیم. له هر څه نه مخکې د ځان او د کوچانو چارو سمون ادارې په نمایندګي سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته وړاندې کوم. د مخکې له دې نه چې موضوع ته راسو، کوچان په افغانستان کې درې قسمه ژوند ده: ښاري ژوند ده، کلیوالي ژوند ده او دریم ژوند کوچانی ژوند ده. نو د ژوند په درېیم اړخ باندې نن غواړو موږ او تاسې لنډ معلومات له تاسې سره شریک کړم. د کوچانو چارو سمون اداره په 1442 کې د سرحداتو د قومونو او قبایلو چارو وزارت په چوکاټ کې د مدیریت په شکل کې ایجاد سوه. د وخت په تېرېدو سره امریت ته ارتقا وکړه او بیا د نفوس د تراکم او د وخت د تقاضاو سره سم په 1415 کې د وخت د ولسمشر لخوا نه د یو فرمان په اساس باندې لوی او مستقل ریاست ته ارتقا وکړه. له 1415 نه را په دې خوا د کوچانو چارو سمون ادارې د خپلو فعالیتونو په لړ کې د کوچانو یا دریم قسم ژوند چې ما وویلې چې کوچانی ژوند ده خدمات ورته وړاندې کړل. په یو شي باندې باید اعتراف وکړو چې د کوچانو د ژوند یا په ژوند کې د مثبت تغییر لپاره څه لازم و هغه نه دي سوي. د کوچانو چارو سمون اداره 380 نفرو په شاوخوا کې کارکوونکي لري چې 140 نفر په مرکز او 130 نفر په ولایتو کې کار کوي. مخکې له دې نه د کوچانو چارو سمون اداره 30 خالي بسته درلودل چې 28 بستونه ډک سوي دي، 9 بستونه د اداري اصلاحاتو لخوا نه امتحان اخیستل سوی ده چې ډېر ژر به د هغوی لخوا نه استخدام سي. مونږ په ټول افغانستان کې یعنی په 2 ولایاتو کې دفترونه لرو چې 5 لویو ولایتو کې زمونږ ریاستونه دي او باقي کې امیرتونه دي. مونږ ته په تلاش کوو چې په 2 ولایاته چې مونږ هلته نمایندګي نه لرو که چیرته مونږ پرسونال پیدا کو، بستونه ورته پیدا کو، نو په پنجشیر او دایکنډي کې به هم د کوچانو چارو سمون اداره خپل فعالیتونه آغاز کړي، ځکه ضرورت ده ورته. پنجشیر ځکه زموږ لپاره ضرورت ده، د موږ د کوچانو د وړي مینې له لغمان، کونړ، نورستان او جلال آباد نه کوم کوچان چې ځي په کاپیسا باندې او بیا په پنجشیر کې میشت کیږي، نو د دوی څړځایونه هلته موجود دي. نو د موږ اداري واحد نسبت له نورو ولایتونو پنجشیر کې ورته اشد ضرورت ده. د کوچانو چارو سمون اداره یو همغږې اداره ده، یو پالیسي سازه اداره ده، اجرایوي صلاحیتونه نه لري. له مختلفو برخو سره په مشترک کار کوي، که هغه د ښوونې روزنې برخه ده، که هغه د صحت برخه ده، که هغه د جرګو او د اسکانو برخه ده، که هغه د قومونو د انسجام برخه ده، که هغه مختلفې برخې دي. د موږ اداره له نورو ادارو سره د همغږۍ په ارتباط کار کوي تر څو کوچانو ته هغه خدمات چې دغه ادارات کوي سره همغږي کړي، مؤثریت پیدا کړي او د کوچانو په ژوند کې د مثبت تغییر لپاره قدمونه پورته کړي. په دغه برخه کې غواړم یو موضوع ته اشاره وکړم. لکه مخکې ما وویلې چې د کوچانو دریم قسم ژوند دا باید ومنو، ځکه ښاري ژوند ده چې وزارت د ښار جوړولو وزارت ورته خدمات وړاندې کوي. کلیوالي ژوند ده چې وزارت انکشاف دهات ورته خدمات وړاندې کوي. دریم قسم ژوند چې هغه کوچانی ژوند ده چې په افغانستان کې ملموس ده، هر څوک دا ژوند ګوري، ویني او عملی ساحه یې ګوري. نو دې ژوند ته د کوچانو چارو سمون اداره خدمات وړاندې کوي. عزیزانو، مخکې چې کله د کوچانو ژوند په عادي حالات کې و،
هغو چې خپلو هیوادوالو ته خدمات وړاندې کول، لبنیات یې ورکول، شودې یې ورکولې، مستې یې ورکولې، غوښه یې ورکوله، وړۍ یې ورکولې، همداسې نور خدمات یې وړاندې کول. هغه په جامعې کې د دوی خدماتو نه هیڅ هم سترګه نه سوه پټولی. په هغه وخت کې امراض هم کم ول، چونکې د مونږه د افغانستان تازه هوا، ښې سرسبزه ساحې، ښه هوا تنفس کول، د کوچي مال خوړله. نو چې کله به د کوچي مال له دې نه تغذیه سو، په دغه صورت کې به که بیا غوښه خلکو ته وړاندې کوله، که لبنیات به وړاندې کول، دا صحي لبنیات و، صحي غوښه وه، او په هغه وخت کې امراض هم کم و. متاسفانه چې کله کوچي هغه اصلي مسیر چې مالداري ده له لاسه ورکوي او د مونږه لبنیات یا غوښه له نورو دولتونو راواردېږي، مونږ ته راځي، له دې سره علاوه له دې چې زموږ صحت ته کما حقه ګټه ونه کړه، د موږ په ضرر باندې تمامه سوه، ګناګون امراض یې له ځان سره راوړه. نو که غواړو چې خپل چاپیریال سرسبزه کو، که غواړو خپل چاپیریال او صحتمند کو، باید د کوچي د مالداري احیا ته توجه وکړو، تر څو موږ ته صحي غوښه، صحي لبنیات او نور وړاندې کړي. بله خبره چې زه غواړم نن تاسو سره شریکه کړم له دې موقع نه په استفادې باندې، کوچان په دې اواخرو کې یو تعداد یا آگاهانه یا غیر آگاهانه د کوچانو په منفي تبلیغاتو باندې شروع کړې ده. متاسفانه دا که آگاهانه وي هم د افغانستان په ضرر باندې خبر ده، او که غیر آگاهانه وي من حیث د یو افغان د دغه ملک د اصلي وګړي د صحت، د سرسبزي، د ټولو په ضد باندې یو کمپاین ده. دې نه باید لاس واخلو، ځکه کوچی قوم نه ده، کوچی قشر ده. کوچی که په ننګرهار کې شینواری لرو، کوچی په بدخشان کې ایماق لرو، کوچی په بدخشان کې ګجر لرو، او داسې نور. بل د کوچي په مورد مونږ چې وایو چې کوچان قوم نه بلکې قشر ده، د ماوره او نهر دواړو غاړو ته که مونږ وګورو، له زرګونو کلونو را په دې خوا هلته کوچان د کوچ په حالت کې دي تر بحر هند پورې. آیا هلته یو قوم ده؟ نو مونږ په ثبوت سره دا وایو چې کوچان قوم نه بلکې قشر ده. دې ته د یو قشر په صفت باندې باید کمپاین وسي. بل عزیزانو، کوچان حتی قشرم نه، ما ویلی چې کوچان مونږ قوم نه بلکې قشر ده. زه وایم چې قوم نه ده، قشر نه ده، بلکې دا یو اقتصادي فرصت ده. دغه اقتصادي فرصت ته باید مونږ څنګه کولی سو چې وده ورکو. تاسې وګورئ په افغانستان کې کوم قوم او کوم قشر هغه خدمات چې کوچان وړاندې کوي نور یې وړاندې کولی سي؟ کوم قوم ماته په دې اندازه چې د افغانستان په تاریخ کې وړه غوښه چا نه ده وارده کړې، ټوله غوښه د کوچي له مالداري نه د مونږه پوره کېدله. لبنیات چې نن په میلیاردونو افغانۍ، که پنیر ده، که شودې دي، که مستې دي، اوس راواردېږي. آیا مخکې تاسې اورېدلي وو چې په افغانستان ته به کوچ و مستې او شودې راواردې سي یا راواردې سوي؟ نو مونږه په ثبوت سره وایو چې افغانستان کې کوچان قوم قشر نه بلکې یو اقتصادي فرصت ده. دغه اقتصادي فرصت د ودې لپاره باید موږ په شریکه کار وکړو تر څو دغه اقتصادي فرصت را ژوندی کړو او خپل صحت نه علاوه، د خپل وطن د سرسبزي نه علاوه، د خپلو افغانانو ته د کار پیدا کېدو نه علاوه د دغه وطن په خوشحالۍ کې برخه واخلو. بله نقطه چې زه غواړم عزیزانو دلته تاسو سره شریکه کړم، مافیایي کړۍ، که هغه د غوښې مافیا ده، که د لبنیاتو مافیا ده، که د ځمکې مافیا ده، هغوی له هیڅ نوع تبلیغاتو نه دریغ نه کوي تر څو وکولی سي د خپل کاروبار د پټوالي، خپل د اقتصاد د رشد په خاطر باندې دغه مظلوم قشر باندې، دغه اقتصادي فرصت باندې هر قسم داغونه ولګوي. دا زه منم چې ستون فقرات د کوچانو مالداري و هغه له منځه لاړه، شاید دښمنانو استفاده ترې کړي،
لیکن ټول اړخونه که موږ وګورو دغو اړخو ته په کتو باندې ټول افغانان باید لاس سره یو کړو تر څو د افغانستان دغه عظیم قشر دغه اقتصادي فرصت بیرته احیا کړو تر څو د همسایهګانو له غیر صحي چرګانو له غیر صحي لبنیاتو نه موږ په امن سو او بیرته د خپل د صحت د ښه والي لپاره دغه عظیم قشر د مالداري احیا کې ګامونه پورته کړو. چونکې د راپور موضوع ده دویمه د بودیجې موضوع ده. عزیزانو ما یاده کړه چې د کوچانو اداره یو پالیسازه اداره ده. مونږ د ټولې ادارې لپاره چې په ټول افغانستان کې په حدود د تخمینی ارقام دي له 4 نه تر 8 میلیونو پورې مختلف ارقام موجود دي کوچان ژوند کوي. د دغه نفوس لپاره مونږ کوچانو ریاست ته مونږ ته راکړل سوی 213 میلیونه 14,895 افغانۍ بودیجه منظوره سوې ده. په دې بودیجې کې 1,60,000 میلیونه 4,895 عادي بودیجه ده او د مونږ 1 میلیونه انکشافي بودیجه ده. عادي بودیجه په معاشاتو د مونږ د مامورینو او نور اداري لوازماتو باندې مصرفیږي. انکشافي بودیجه چې 1 میلیونه ما درته ویلې چې د 8 میلیونو نفوسو لپاره اختصاص ورکول سوی ده انکشافي بودیجه لرو چې مونږ خوشبختانه د انکشافي بودیجې 9 سلنه او په مجموع کې 8 سلنه مخکې مصرف کړې وه. هغه د 2% چې پاتې سوې وه بودیجه د هغې وجه فقط د مونږ یو میلمستونو په چمن حضوري سره د مونږ او د ښاروالۍ ترمنځه په اسنادو څه مشکلاتو په هغه وجه انکشافي بودیجه پاتې وه، کنې نور د انکشافي بودیجه نه ده پاتې. درېیمه موضوع تدارکات دي. مونږ تیر کال 4 لوی قراردادونه یا نسبت د کوچانو د ادارې په اساس باندې قراردادونه کړي دي. یو قرارداد مونږ کړی ده د تیلو چې د ادارې لپاره تیل خریداري کړي دي. دویم په ننګرهار لیسې لپاره اعاشوي مواد خریداري سوي دي. د غزني د لیسې لپاره اعاشوي مواد خریداري سوي دي. او څلورم د ظرفیت لوړونې د پروژې لپاره یو تعمیر په کرا باندې نیول سوی ده چې ټول ډیر په شفاف ډول باندې او اسناد ټول موجود دي. د ښوونې او روزنې برخه کې مونږ د ښوونې او روزنې په ارتباط چې 20مه پیړۍ د علم او تکنالوژي پیړۍ ده، هغه کاروان چې دنیا په مخ روانه ده په دغه 20مه پیړۍ کې ښوونه او روزنه که مبالغه ونه کم لکه ډوډۍ داسې په انسان ورته ضرورت لري، لکه هوا چې انسان تنفس کوي علم تم داسې ضرورت ده. ځکه غواړو چې مونږ د همسایهګانو یا د علم او تکنالوژۍ د کاروان غړي سو، باید په دغو وسایلو باندې ځان سنبال کو. کوچان په تاسف سره باید ووایم چې هغه خدمات چې د ښوونې په روزنه کې د 20مې پیړۍ کې لازم دي او ورته اوسي هغه نه دي ورته سوي. امیدوار یم چې د موږ اداره چې یو پالیسازه اداره ده د معارف وزارت په همکارۍ باندې یو داسې حرکت په 9 کال کې وکړي چې د کوچانو د تعلیمي برخه کې مثبت تغییر راسي. بیا هم مونږ 150 ابتدایه ښوونځي لرو، 25 متوسطه ښوونځي لرو، 10 لیسې لرو، 15 مدرسې لرو او 22 ګرځنده ښوونځي لرو چې د سویډن کمیټې لخوا نه په مخ ځي. 6 لیسو د خوست، غزني، ننګرهار، کابل، لوګر او هرات کې دې کې مونږ لیلیه امکانات لرو. هغه کوچان چې په دغو ولایاتو مربوط دي په مربوطه لیسو کې مونږ هلته د لیلیې امکانات ورته لرو. په دغو ښوونځیو کې 9,000 او 6,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې 9,881 ذکور او 19,115 نجونې دي. همدارنګه په تیر کال کې 250 لنډمهالي ښوونیز مرکزونه یا د سواد زده کړې کورسونه جوړ سوي دي چې 100 ښوونکي 6,000 زده کوونکو ته زده کړه ورکړې ده.
په 1498 لمریز کال کې له پوهنې وزارت سره په همکارۍ 460 کوچي زده کوونکي د تخنیکي او مسلکي زده کړو مرکزونو ته معرفي شوي دي. همدارنګه په روان کال کې د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په همکارۍ 158 تنو ته حرفوي زده کړې ورکول شوي دي. د یادونې وړ ده چې 211 ښوونځیو له جملې څخه یوازې 50 ودانۍ لري او پاتې 188 یې تعمیر نه لري. موږ له پوهنې وزارت سره ګډ کار کوو چې دغو ښوونځیو ته هم ودانۍ جوړې کړي. د ښوونځیو په ارتباط مخکې ما یادواري وکړه په 21مه پیړۍ کې حتی د کوچي واړه ماشوم که نري او که ښځه د تعلیم فضا نه ده ورته مساعده. د ټولو کوچانو لپاره ما تر اوسه یادواري وکړه چې دومره ښوونځي لرو په هغو کې 53 تعمیر لري، نور هیڅ تعمیر هم نه لري. زه امیدوار یم چې من حیث د یو انسان په کوچانو باندې زړه وخوږو، د دوی بچیانو تر څو څنګه وکولی شو تعلیمي چتر لاندې راولو، دا به په ګډه کار ورته کوو. او وزارت معارف نه مې جدي غوښتنه دا ده چې کوچانو سم د یو انسان د مثبت تبعیض په سترګه که نه ورته ګوري، د یو انسان په سترګه د معارف خدمات په دې عرصه کې باید وړاندې سي. عزیزانو، په ایران کې بختیاري عشایر، په سوریه او عراق کې کردي قبایل، په مرکزی آسیا کې مونږه قرغیز کوچان، په جنوبي هندوستان کې هم دغه تاسې د مطالعې لاندې ونیسئ. په دغو ټولو دولتو کې د دوی اساسي قوانینو ورته د مثبت تبعیض په نامه باندې امتیازات ورکړي دي. آیا موږ د دې جغرافیې اوسېدونکي یو که نه یو؟ که چیرې موږ د دغه جغرافیې چې ما نومونه واخیستل اوسېدونکي یو، ټول قوانین ورته جوړ سوي هغو ته، آیا موږ که نورو شیانو کې هغوی سره مقابله کوو، د هغوی تقلید کوو؟ ولې د دوی هغه قوانین چې د خپلو اتباعو لپاره یې وضع کړي دي موږ ولې هغه نه تطبیقوو؟ موږ هم باید که مثبت تبعیض نه ورسره کوو، د دوی حقه حقوق چې د افغانستان اساسي قانون په 14مه ماده، په 44مه ماده، په 84مه ماده او په 140مه ماده کې ذکر شوي دي، ولې د دوی د حقوقو د لاسته راوړنو لپاره همکاري نه کوو، یا ولې داسې کار نه کوو چې د دوی حقوق په کامله توګه دوی ته ورسیږي؟ نه د ټولو ملحوظاتو نه په څنګ کې د یو انسان په سترګه باید ورته وکتل سي. په تیر کال کې کوچي زده کوونکو ته نجونو او هلکانو لپاره د هندوستان 106 تنه د نجونې او هلکان د لوړو زده کړو لپاره د هندوستان، سریلانکا او بنګلادیش هیوادونو ته استول سوي دي. په دغه برخه باندې که څومره بحث وکم زه وایم کم وي، خو بیا هم دا وایم چې څه سوي هغه کفایت نه کوي. باید ډیر څه وسي، په شریکه وسي، من حیث د یو انسان ورته وسي. ځکه د مونږه کورنۍ، د مونږه خور، د مونږ مور او د مونږ میرمنې هغه سهولتونه چې لري، د کوچي خور، مور او میرمن 1% مغه ته لاسرسی نه لري. آیا من حیث د یو انسان د هغوی په موږ باندې څه حق جوړیږي؟ دوی ته باید څه وکړو؟ په دې بحث نه راځم د روغتیا برخې ته. د کوچانو روغتیا ته هغسې چې باید توجه وسي، پاملرنه نه ده سوې، خو بیا هم په ټول هیواد کې 15 ثابت او 20 ګرځنده روغتیایي مرکزونه شته چې 40 ډاکټران او 1280 رضاکار روغتیا پالان پکې د کوچانو روغتیایي خدمت کوي. سږ کال یوازې 8 ثابت او 20 بابا ګرځنده روغتیایي مرکزونه فعال شوي دي. همدارنګه په بیلابیلو ولایتونو کې 14 بابا روغتیایي مرکزونه په پلان کې نیول شوي چې ډیر زر به د جوړېدو کارونه پیل شي. د دغو کلینیکونو لپاره په 14 ولایتونو کې او 80 جریبه ځمکه د قومي مشرانو او مخورو لخوا نه ځانګړې شوې ده. د صحت په برخه کې لکه اوس ډیر ښه وخت ده. مخکې ما وویلې که غواړو خپل صحت وساتو، خپل چاپیریال وساتو، نو د کوچانو مالداري باید احیا کو. ځکه مونږ اوس وایو هغه ملک کې فضا صافه وي چې هلته وطن سرسبزه وي، شینی. وطن څنګه شین کیږي؟ هغه هلته شین کیږي چې په هغو دښتو، غرونو، رغونو کې د کوچانو رمې عبور و مرور وکړي.
دا نړیوالو سروې دا ثابته کړې ده. هغه دشتې چې د کوچانو رمې پکې عبور و مرور کوي هغه سرسبزه دي. هغه دشتې چې رمې پکې عبور و مرور نه لري هغه وچې سوي دي. دا په افغانستان کې هم ثابته ده. ځکه همدغه نړیوالې سروې دا ثابته کړې د کوچانو رمه میږ او پسه کله چې په دشته باندې غره باندې عبور کوي ځي دا میږ ډېر په تدریجي حالت روانوي. کله چې ګیا خوري ریښې نه باسي دا سر یې خوري. نو چې کله یې سر وخوړ ګیا پاتې سوه. چې ګیا یې خولې ته ویوړه په خولې کې میده کوي. چې میده یې کړه په دې وخت کې جفت و طاق یعنې نر و ښځه سره یو ځای کېږي. څه خوري او څه یې له خولې نه تویېږي. چې له خولې نه یې تویې سو د کوچي میږ او وزه په مخکې پښو باندې جای ورته غوچوي. نو له خولې نه چې تویې سي په دې جای کې ورغورځېږي. نو چې کله وغورځېده د شا په پښو باندې دا پټوي او بیا پچ او پارو دام ورکوي. نو زه ووایم د کوچانو میږ وزه خوړونکي د ګیا نه بلکې ټیکټر د کرل کوي. که 10% خوري 90% کري. نو دا مونږ نه دا زه نه بلکې نړیوالو تحقیقاتي موسسو دا تحقیق کړی ده چې د کوچانو میږ ماشین د کرلو ده. نو ولې دغه ماشینونه موږ ضایع کوو؟ ولې خپل وطن نه سرسبزه کوو؟ ولې خپل وطن هوا نه پاکوو؟ په هر صورت باندې د مالداري برخې ته راځو. په 1498 لمریز کال کې 14 ګرځنده حیواني کلینیکونه پرانیستل سوي. همدارنګه په 15 ولایتو کې د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت په همکارۍ د ویترنري کورسونه جوړ سوي. روان کال کې 4,126,340 څارویو ته د بېلابېلو ناروغیو واکسین تطبیق سوی. په کابل، پروان، لوګر او ننګرهار کې 15 فیډر بانکونه یعنې د حیواني خوړو زیرمې جوړې سوي دي. په دغه برخه کې ما وویل چې د کوچانو ژوند ستون فقرات مالداري ده. لکه نور خلک زراعت لري، دکانداري لري، تجارت لري. د کوچانو ژوند ولاړ په مالداري ده. که شودي دي، که مستي دي، که پوست ده، که هر عواید لري دوی له مالداري لري. بدبختانه په جنگي لسیزو په شروع کې دغه مالداري کوچانو له لاسه ورکړه. یا بمبار پې وسو یا د جنگ بدبختۍ له نورو نه هر څه واخیستل. له کوچانو نه مالداري واخیسته. زلزلې، وچکالۍ، نورې بدبختیو دغه مالداري له کوچي نه واخیسته. نو کوچای په ټوله دنیا کې متفرق سو، تیت سو. ځکه موږ 3 قسمه کوچان لرو. یو اوس ساکن کوچان دي. هغه کوچان دي چې مالداري له لاسه ورکړې ده، دوی ساکن سوي لکه نور وطنوال. یو نیمه عبوري کوچان دي چې د افغانستان سرحداتو پورې تګ و راتګ کوي. یو پوره عبوري کوچان دي. پوره عبوري کوچان د افغانستان له سرحداتو نه اوړي د پښتونستان غرو ته، د کشمیر غرو ته، د قزاقستان و دې منطقو ته بتله. هغه رمې چې 40,000 50,000 شپېته ته به نفوس رسېده، تعداد رسېده، دا رمې به د افغانستان له سرحداتو نه اوښتې. ځکه موږ په داخل کې دومره څړځایونه نه درلودل چې دوی ته تکافو وکړي. دا مالداري بتله. متاسفانه د جنگ په شروع سره هغه مالداري د موږ عمل ته پاتې سوه. هغه کوچان یا غټه مالداري ته یې مخه کړه. میښې او ګومیښو دا په پنجابو، په کشمیرو، په دې منطقو کې واخیستل. نو که اوس موږ غواړو چې مالداري احیا کړو، د کوچانو د ژوند ستون فقرات بیرته راژوندی کړو، باید پلانونه په دې باندې موږ جوړ کړو چې د کوچانو غټه مالداري بیرته دلته راسي. په دې رابطه باندې د کوچانو د مالداري د احیا لپاره مونږ او د زراعت وزارت په ګډه باندې یوه طرحه جوړه کړه چې د کوچانو مالداري مونږ څنګه احیا کوی سو. 1.6 میلیونه طرحه جوړه کړه. خوشبختانه جلالتمآب ولسمشر هغه منظور کړه. وزارت مالیه د 9 نوي کال لپاره متعهده دې ته سوله چې دا پروژه به تمویلوي او دا به تطبیق کیږي. که چیرې مونږ وکولی سو چې دغه پروژه تطبیق کو، نو مونږ به د کوچي د مالداري د احیا په لور باندې یو ښه قدم پورته کړی او امیدوار یم چې دا انشاءالله تطبیق سي. د اسکانو د څړځایونو او جرګو په برخه کې د ښار او کور جوړولو وزارت سره په همکارۍ په مزار شریف کې د بلخ ښار ګوټي لپاره نقشه ترتیب سوه او په دغه 15,000 جریبه ځمکه کې به د کوچانو ته 15,000 نمرې وویستل سي. په کابل کې د قلعه قاضي سیمه د کویکوره ښارګوټي لپاره 1,209
یعنی 1909 جریبه ځمکه نقشه ترتیب سوې چې عملي کارونه به انشاءالله پیل سي. سږ کال د څړځایونو د تثبیت لپاره عملا کار شروع شو چې تر دې دمه 339 څړځایونه تثبیت کړی سوي چې له غصب څخه به وژغورل سي او کوچان به ورڅخه د خپلو مالونو لپاره ګټه واخلي. په 32 ولایتونو کې د کوچانو محلي شوراګانې لرو. سږ کال مو په 19 ولایتونو کې 121 کوچي سرخیلان او ملکان تعیین کړي دي. د کوچانو شوراګانې د دوی په ژوند کې ډېر مثبت تمامې سوي دي او دوی ته د خپل حق اخیستل اسانه کړي دي. موږ دغو شوراګانو ته اساسنامې جوړې کړي دي او د عامه پوهاوي ورکشاپونه مو ورته دایر کړي دي. څړځای د کوچي د ژوند تکیهګاه ده، ځکه موږ ویلې چې د کوچي مالداري په څړځای باندې کیږي. چې کله څړځای نه وي مالداري هم وجود نه لري. نو په افغانستان کې د جنگ له بدبختیو سره په شروع باندې کله چې کوچي مالداري له لاسه ورکړه، کوچان مهاجر سو، مختلفو ممالکو ته لاړه او دلته هم د جنگ بدبختۍ ټغر په دې وطن باندې وغوړاو. د ځمکو د مافیایي کړیو له لوري نه د کوچانو څړځایونه چونکې د ځمکو قیمت اوچت لاړ، دلته مافیایي د ځمکو کړیو دغه څړځایونه غصب کړه او په مختلفو ځایو کې خرڅ کړه په گزاف قیمت باندې یو بل باندې. خوشبختانه د جلالت مآب ولسمشر د هدایت سره سم د ښار جوړولې وزارت 339 علفچار یا څړځایونه د تثبیت په حالات کې دي او هغه به د کوچي د څړځای لپاره او د مالداري د احیا لپاره اساسی رکن ده که په دې باندې عملی اقدام انشاءالله سوی ده، دا به د کوچي په اختیار کې ورکول کیږي. بل د کوچانو د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې سږ کال په لومړي ځل کوچان د ولسي تړون برخه سوه. د کلو او پراختیا وزارت په همکارۍ به 902 شوراګانو پر مټ د 2 میلیارد افغانیو پروژې په نږدې راتلونکي کې د کوچانو په خوښه کوچانو ته پلي سي. د کوچانو لوی ادارې په غوښتنه او وړاندیز د ولسمشر په ځانګړي لورینې د ملي دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارت د غوښو قرارداد کوچانو ته ورکړل سوی ده چې ډېر ژر به عملي بڼه خپله کړي. د فیډرل بانکونو جوړېدو سره 500 کوچانو ته د کار زمینه برابره سوې چې 400 ښځې او 100 تنه نارینه پکې کار کوي. دا په ننګرهار، کابل، لوګر او بغلان کې دي. کوچانو ته د وزارت زراعت په همکارۍ باندې علوفه او غنم هم توزیع سوي دي. له دې نه په دغه رابطه باندې چې مونږ د کوچانو د اقتصاد د احیا لپاره څه کړي دي، ځکه هر څوک چې ژوند کوي باید اقتصاد ولري. کوچي چې کله مالداري له لاسه ورکړه په اصل کې اقتصاد له لاسه ورک، چې کله اقتصاد له لاسه ورک دای بدبخته سو، بدبختی سره لاس و ګریوان سو. نو چې کله کوچای له بدبختی سره لاس و ګریوان سو، اولادونه له تعلیمه پاتې سول، ښځې له صحي خدماتو، تعلیمي خدماتو، د ژوند له اسانتیاونه محرومې سوې. آیا مونږ اوس که سروي وکړو، دقیقې وڅېړو، د مونږ د څېړنو په اساس باندې په افغانستان کې قوي ترین مرګ او میر د کوچانو په ښځو کې ده. د ولادت په وخت کې که مبالغه وکړو ونه کړو، له 80% نه زیات یا مور یا ماشوم د کوچي له منځه ځي. دا ولې؟ ځکه اقتصاد ضربه لیدلې، اقتصاد جوړ نه ده. که غواړو د کوچانو اقتصاد احیا کو، بیرته به مالداري وده. په دغه رابطه باندې چې مونږ څه کړي 3 موضوعات دي چې هغه به یادواري ورته وکړم. د مزار ښارګوټی له ډېرو کلونو را په دې خوا د هغوی اداري مراحل خلاص سوي، خو متاسفانه د نورو عواملو په اساس باندې دا نه افتتاح کیږي. مونږ تیره غونډه کې چې مزار ته تللي وو، هلته ما له والي صاحب له نورو مشرانو نه جدي هیله وکړه چې د 1 بام او 2 هوا حرکت دې نه کوي، چې کله د کوچانو د ښارګوټي ټول اداري مراحل خلاصوي باید افتتاح سي. نن بیا د دغه موقع نه په استفادې باندې زغږ کومه چې د مزار ښارګوټی باید قانوني مراحل خلاصوي، باید افتتاح سي، تر څو لکه نور هیوادوال چې له دغو حقوقو نه برخمن دي کوچان هم برخمن سي. دویمه نقطه ملي پیوستون پروګرام. مونږ پیشنهاد وکړ چې څنګه ملي پیوستون د چې کوچان جز نه دي. آیا مونږ هغه برنامه چې د هیواد 6 یا 4 یا 8 میلیونه نفوس په هغې کې شامل نه وي، هغې ته د ملي کلمه استعمال په حقوقي لحاظ به څنګه وي؟ خوشبختانه د کلو او پراختیا د وزیر صاحب
پالو ځلو او د جلالت مآب ولسمشر په منظورۍ باندې کوچان هم د ملي پیوستون پروګرام کې شامل سول چې 2 میلیارډ افغانۍ به ورته منظوري سوي 902 شوراګانې به په ټول افغانستان کې د کلو او پراختیا وزارت په چوکاټ کې خدمات ورته وړاندې کوي او دغه ارقام چې ما یاد کړه دا به د دغو 902 شوراګانو له لارې نه مصرفیږي. بل مونږ پیشنهاد دا و که غواړو د کوچانو مالداري احیا کو نو باید پرې نږدو چې د کوچي میږ وزه او پسه په 1000 افغانۍ او 1500 افغانۍ باندې خرڅ سي. په ډیرو ځایو کې مونږ دا لیدلي که جوزجان ده، که سمنګان ده، که فاریاب ده او که نور ولایتونه دي د کوچانو یو پسه په 1500 او په 1000 افغانۍ هم خرڅ سوی. آیا چې خپل مالداري په دې قسم له لاسه ورکړي احیا به یې څنګه کو؟ خو خوشبختانه چې د وزارت دفاع او داخلي 2 قلمه غوښه د کوچانو اتحادیې ته د جلالت مآب ولسمشر په هدایت باندې ورکړل سوې ده. خو متاسفانه په اداري مراحلو کې ډیر خنډونه ایجاد سول. زه امیدوار یم چې ټول هغه ادارات چې دغه قرارداد هغو ته ورځي دا څومره عاجل او پاس کې تر هغو د کوچانو د غوښو لپاره مارکیټ پیدا سي چې اوس د وزارت زراعت سره دا شریکه ده. امیدوار یم چې هلته هم دغه اداري مراحل زر خلاص سي تر څو د کوچانو نه د غوښې خرید په عملي شکل شروع سي چې د دوی د مالداري د احیا لپاره موږ یو عملي قدم پورته کړی. له دې سربیره په تیر کال کې د ټولو کوچانو لپاره 100 حاجیان مخترع کړي وو. آیا که زه اوس دا ووایم چې دا د کوچانو د سمون ادارې ته یو لاسته راوړنه ده په 8 میلیونه نفوس باندې 100 حاجیانې راکړي دي نو دا خو زه فکر کومه فقط یاداواري یې کوم چې یعنې 100 حاجیانې مخترع کړي وو. په دې رابطه باندې 21 مواردو کې جلالت مآب ولسمشر هدایات موجود دي. د اوقافو وزارت باید په راتلونکي کال کې که د نفوس په حساب تقسیموي که د هدایاتو په حساب باید عملی اقدام وکړي. د مونږ د حج سهم باید را معلوم کی او که را معلوم نه کی ساکالی مونږ هم چوپ خلو نسو پاتې کېدای د خپل حق د لاسته راوړلو په خاطر باندې به هر څه چې لازمي هغه به مونږ هم وکړو. په 23 ولایتونو کې د 23 بابه نمونوي جماعتونو د پروژې د تطبیق کارونه نهایی کړي دي چې زر به پیل سي. 21 مواردو کې یو مورد دا ده چې کله مسجدونه جوړیږي کوچانو ته د نوي مساجد جوړ سي. متاسفانه بیا هم د اوقافو وزارت 2 مسجد ته د کوچانو لپاره منظور کړي، هغه هم عملي اقدام تر اوسه نه ده پې سوی. مونږ په بار د مکاتبو له لارې نه موضوع تعقیب کړې ده. موږ امیدوار یو چې د اوقافو وزارت دغې برخې ته توجه وکړي. د کوچانو ادارې لپاره مو 15 کلن ستراتیژیک پلان جوړ کړ. مونږ په دې باندې پیږو چې انسان په ژوند کې هدف ونه لري هغه مخته تګ هم نسي کوی. نو د کوچانو ادارې من حیث د یو هدف دې ادارې ته جوړ کړه. دغه هدف سره مینه هم لري او د مینې په اساس به انشاءالله کار هم ورته کوي. له سکتوري وزارتونو سره مو اړیکې پیاوړې کړي او د کوچانو لپاره د ګډ کار کولو میکانیزم مو رامنځته کړی. مخکې ما یادواري وکړه چې د کوچانو اداره پالیسي سازه اداره ده. مونږ وکولی سو چې ټولو مربوطه اداراتو سره حسنه ارتباطات قایم کو تر څو د هغوی په مټ باندې د کوچانو په ژوند کې د مثبت تغییر لپاره عملي ګامونه پورته کړو. بل په ټولو ولایاتو کې مونږ د کوچانو د تذکیرو او پاسپورت ورکولو شرایط ورته زمینه مساعده کړه تر هغو تذکیرې واخلي او پاسپورتونه په اسانه شکل سره واخلي. په دغو ټولو کړنو کې مونږ له کوچانو نه مشورې اخیستې او د دوی په خوښه مو خپل خدمات او کړنې تنظیم کړي دي. او په دې رابطه باندې د کوچانو اداره هره ورځ په لسګونو حتی په سلګونو کوچانو سره ګوري او د هغوی نظریات له ځان سره نوټ کوي. د کوچانو عامه پوهاوي لپاره مو د البان په نوم مجله په هرو 3 میاشتو کې چاپیږي. ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه مو کوچانو او نور هیوادوالو ته زموږ کړنو خبر ورکوي. د اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې زموږ د اطلاعاتو او عامه اړیکو امارات کار کوي. دې برخې ته مو یو بحث ځانګړی کړی چې اوس مهال په دغه بحث کې عرفان الله احمدزی په دنده بوخت دی. د نوموړي دفتر د کوچانو اداره کې دی. په پای کې ځکه دا منفي ذهنیت هم نه خپرو، یو ښه زیری کوچانو ته دا ورکوو چې نور به کوچان انشاءالله هر کال یادیږي، د خلکو له یاده به نه وځي.
د وزارت اطلاعات و کلتور په همکاري باندې نه هم د حمال د کوچانو د ملي ورځې په نوم نومول سوی له کوچانو نه او د افغانستان له ټولو هیوادوالو نه او په خاص ډول د موږ له ادارې نه د ما هیله امید دا ده چې نه هم د حمل په شاندارو مراسمو په اتڼونو په تلیو په شپېلیو او په خوشحالیو سره ولمانځي تر هغو کوچان د خلکو په ذهن کې ثبت سي او له یاده ونوځي. همدارنګه به ډېر ژر د کوچانو په هکله هغه د تحقیق کتاب چې کوم تحقیق سوی دا به هم چاپ سي. په آخر کې عزیزانو یو مهمه موضوع غواړم تاسو سره شریک کړم. په دې ورځو کې د کرونا مرض د شیوع او له هغه نه د مخنیوي لپاره کمپاینونه روان دي. کوچان د یو قشر په حیث باندې د دغه مرض نسبت له نور نه ډېر ښکار دي، ځکه موږ وایو چې د کرونا مرض د مخنیوي لپاره په ورځ کې حد اقل 22 ځله یا 20 ځله یا حد اقل 10 ځله باید لاس په صابون پرېمینځئ. کوچان صابون نه لري، کوچان اوبه نه لري. یو سړی چې اوبه نه لري صابون نه لري نو لاس څنګه پرېمینځي؟ خو خوشبختانه د هغوی په وجود کې مقاومت یا هغه وقایه نسبت له نورو نه زیاته ده. نو د ما من حیث د دغې ادارې د مسؤل د خپلو همکارانو معاون صاحبانو او نورو ټولو همکارانو په نمایندګي باندې په ټولو هیوادوالو باندې غږ کوم چې دغه مرض د مخنیوي لپاره د کوچانو همکاري وکړي، هغو ته لاس ورکړي، د دغه مرض د مخنیوي لپاره مشورې ورکړي، عامه پوهاوي کې موږ سره کومک وکړي. ځکه هغوی تلویزیون ته لاسرسی نه لري، هغوی مطبوعاتو ته لاسرسی نه لري. مونږ چې څومره کوی سو مونږ او د تاسې نه مې هیله دا د مطبوعاتو نه چې په دغه رابطه هر څه دوی کوی سي ویې نه سپمئ. او په خاص ډول د صحت عامې د روغتیا وزارت باندې د ما غږ من حیث د یو مسؤل دا ده چې د کوچانو د دغه عظیم قشر لپاره کوم تدابیر صحت عامې په نظر کې نیولي موږ سره شریک کړي. د دغه مرض د مخنیوي لپاره دوی نفس تبلیغات کوي او کنه عملی څه هم د کوچانو ادارې سره دوی شریک کوي. د مونږ اداره هغه امکانات چې موږ لرو هغه مونږ په سر و مال او په اخلاص باندې په خدمت کې دي. اما مونږ مخکې یادواري وکړه چې مونږ اجرایوي صلاحیتونه نه لرو، مونږ امکانات نه لرو. نو د صحت عامې وزارت نه مې هیله توقع دا ده چې د کوچانو چارو سمون ادارې سره په شریکه باندې د دغه عظیمې بدبختۍ د مخنیوي، عامه پوهاوي او دغه ولس ته د نه هېرېدو توجه وکړي. پلان را سره شریک کړي چې دوی د دغه مخنیوي لپاره څه کوی سي. د مونږ اداره هغه پلان او پالیسي چې جوړه کړې ده، هغه امکانات چې مونږ لرو دا د دوی په خدمت کې دي او د کوچانو من حیث د هیواد د وګړو دا حق ده په وزارت صحت عامې باندې چې د دغه مرض د مخنیوي لپاره دوی له یاده ونه باسي او خدای نخواسته هغه ضرر چې ټول هیواد ته متوجه ده خو کوچي ته نسبت له نورو هیوادوالو زیات متوجه ده، ځکه دوی د عبور و مرور په حال کې دي او د دې مرض دفاعي حالت یو داره چې انسانان باید قرنطین سي. دا ټول ورځ شپه د عبور په حالات کې دي، ګرځي را ګرځي، نو ضرر نسبت له نورو نه دوی ته زیات ده. له مطبوعاتو نه مې هیله دا ده چې دغه رابطه باندې د دغه عظیم قشر د مظلومیت غږ تر ټولو هیوادوالو، تر ټولو وطنوالو او صحي برخې ته د هغوی د توجه او دغه عظیم ناورین ته خدای نخواسته ورسره لاس و ګریوان نسي. د تاسې ټولو توجه او همکاري غواړم. په آخر کې د تاسې ټولو نه مننه او خدای پاک هم آباد لره او د سورلوړي افغانستان په هیله.